سجده غیر الله ته کول دا ګناه ده، جایز نه ده، حرامه ده دا سجده چې غیر الله ته وسي. یوازې به سجده و الله جل جلاله ته کوي. جمال ترکی یوه ویډیو شیر کړې ده، نو د شارق یو ویډیو ده، نو په شارق کې یو سړی د دغه دماغ کار نه کوي، نو دا خلک ورته راځي بیا سجده ورته وکړي، بیا په شا باندې ځي چمپلې 200 فوټه لرې وکاږي، نو لوڅ پښې ورته راسي سجده ورته وکړي، بیا لاس په نامه باندې پر شا باندې ځي. دا ټول جاهلان دي. که یو څوک یو پیر ته سجده کوي او پیر نه منع کوي، دا پیر نه ده بلکې دا جاهله ده. که چیرې مریدان او پیر ته سجده کوي، دا مریدان جاهلان دي، دا د سړي زامن نه دي. سجده خالی و الله جل جلاله ته جایز ده، بل هیڅ چاته جایز نه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع فرمایله ده چې سجده به یو انسان و بل انسان ته نه کوي، یو بنده به و بل بنده ته سجده نه کوي. حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ فرمایي زه شام ته تللی وم، نو هلته ما ولیدل چې خلکو خپلو سردارانو ته، خپلو بدارانو ته او خپلو مشرانو ته سجدې کولې. وزر عالم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې وفرمیل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما خلک ولید هغو خپلو سردارانو ته خپلو مشرانو ته سجدې کولې، نو د سجدې اصل حقداره خو ته یې چې موږ تا ته سجده وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي داسې مه کوئ. که چیرې یو انسان سجده و بل انسان ته جایز وای، ما به ښځو ته دا حکم کړی وای چې هغه خپلو خاوندانو ته سجده وکړي، ځکه د خاوند حق پر ښځې باندې ډېر ده. ما به ښځې ته دا حکم کړی وای چې هغه به خپل خاوند خپل میړه ته سجده کړی وای، خو دا جایز نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی ده. خو افسوس نن وخت کې یو انسان را ولاړ چې بل انسان ته سجده کوي. ولې دا سجده کوي؟ هغه سړی خپله دماغ خراب ته، خپل کور ځن ورک ده او سمې خبرې نشي کولی، نو ته روان یې سجده ورته کوې، نو هغه به ستا څه مدد وکړي؟ ها که چیرې ته د پیر عزت کوې، عزت یې وکړه، احترام یې وکړه، دعوت ورته وکړه، ښه کپړې ورته واخه او دغه رقم دعا ځنه وغواړه، لیکن سجده به نه ورته کوې. دغسې قبر ته سجده کول هم حرام ده. د بعضې کسان قبرو ته سجدې کوي، بعضې کسان انسانانو ته سجدې کوي. سجده خالی و الله جل جلاله ته جایز ده. دا یاد ساته سجده پر 2 قسمه ده، یو سجده عبادت ته، یو سجده تعظیمي ده. سجده عبادت که چیرې یو انسان بل انسان ته په دې نیت سجده وکړ د عبادت په نیت باندې، نو دا کافر سو، نکاح هم ختمه سوه، تجدید نکاح به کوي. او سجده تعظیمي کې اختلاف ته، بعضې علما فرمایي چې دا سجده تعظیمي حرام ده، جایز نه ده، ډېره سخته ګناه لري. خو بعضې علما بیا فرمایي کفایت المفتی کې ستا صفحه نمبر 232 جون نمبر 1 چې سجده تعظیمي هم کفر ده. که چیرې چا یو چاته سجده تعظیمي وکړله دا هم کفر ده، پر ده باندې معاینه یعنې ختمه سوله، دی به تجدید نکاح هم کوي او کلمه به له سره وایي، ایمان به راوړي. دا کفایت المفتی صفحه نمبر 232 جون نمبر 1 کې داسې لیکلي دي. خو په بعضې کتابو کې بیا ستا چې سجده تعظیمي حرامه ده او سجده عبادت دا شرک ده او کفر ده.